لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نزير له ولا وزير له ولا مشير له ولا مثل له ولا مثال له ولا جد له ولا ند له ولا جدال له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا وحبيب ربنا ومولانا محمدا صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، يعني أيام العشر. قالوا يا رسول الله ولا الجهاد في سبيل الله؟ قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. قول بشار سرد الشريف اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل عزت مند مسلمانانو د ذی الحجې میاشت چې مونږ او تاسو ورته د لوی اختر میاشت وایو هغه شروع کېدواله ده 4 ورځې یا به 15 ورځې هغې ته پاتې. دغه میاشت الله رب العزت دی له په خپل فضل او کرم سره یو جدا غوروالی او جدا حیثیت چې دی هغه ورکړی دی. ذوالحجه د اسلامي کال 12مه میاشت او ګورئ زمانہ ورځې او شپې ټولې الله رب العزت پیدا کړي دي. د کال 12 میاشتې د هر میاشت 13 ورځې او بیا د هرې ورځې 40 غنټې د الله رب العزت پیدا کړي دي او په ظاهر کې ټولې یو شان دي، سخکتواله او برواله پکې نشته، لیکن بعضې ورځې بعضی میاشتې بعضی زمانې نه الله رب العزت په خپل فضل او کرم سره هغې له فضیلت او غوروالی ورکړي. او دا فضیلت او غوروالی د دې وجې نه چې الله رب العزت دغه وخت دغه زمانه د خپل خصوصي رحمت د هغې د نزول لپاره منتخب کړي او خاص کړي. دغې نسبت د وجې نه په هغه میاشت کې په هغه وخت کې او په هغې ورځو کې فضیلت او غوروالی چې د هغه راسي. نور ټولې په ظاهر کې یو شان دي، د ورځې نور راخېږي د شپې تیارۍ په دغه حیثیت سره ټول یو شان دي. دا فضیلت او غوروالی او تقدس دا د الله د منتخب کولو د وجې نه. لکه ګورئ د رمضان مبارک میاشت الله رب العزت د خپل خصوصي رحمت د نزول لپاره هغې لپاره منتخب کړي، د عباداتو د قبلېدو دپاره د دعاګانو د قبلېدو دپاره الله رب العزت چې هغه خاص ګرځولې ده. د دغې وجې نه په دغه میاشت کې غوروالی چې هغه پیدا شوی دی او الله والا په نورو میاشتو باندې فضیلت او غوروالی چې هغه ورکړی دی.
نور په ظاهري طور دغه میاشت د هغې ورځې او شپې د کال د 11 میاشتو د هغې په شان او بیا الله رب العزت دغه بعضې اوقات بعضې وختونه دا ولې د خپل رحمت دپاره خاص کوي ولې هغې لا په نورو میاشتو او نورو وختونو باندې فضیلت او غوروالی چې دی هغه ورکوي د هغې اصل حکمت خو به الله ته معلومي لیکن علما فرمایي چې د هغې یو وجه دا ده چې ګوره انسانان مونږ او تاسو زیات اوقات زمونږ داسې وي چې مونږ د دنیا په کاروبار کې په هغې کې مشغوله شو په کار روزګار کې په زمینداره کې او په دکاندارۍ کې په نورو څیزونو کې او هغه اصل مقصد د زندګۍ چې الله رب العزت انسان د څه لپاره د دنیا ته رالېږلی دی هغه زمونږ او ستاسو نه هېر شي د هغې نه مونږ لرې شو هغه اصل مقصد د زندګۍ هغه دا دی چې د انسان رابطه او تعلق هغه د الله سره دی الله ته نږدې ځکه الله رب العزت فرمایي وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون ما انسانان او پیریان صرف د خپل عبادت او بندګۍ لپاره پیدا کړي دي چې د انسان تعلق هغه د الله سره نو ډېر کره د کېږي دغه شان چې دنیا په کارونو کې د مشغولېدلو او د مصروفه کېدلو د وجې نه هغه اصل مقصد د هغې نه انسان چې دی هغه لرې شي نو الله رب العزت د دغه اصل مقصد ته رایادولو دپاره چې دغه انسان الله ته نږدې شي د الله سره تعلق او رابطه چې دی هغه جوړ شي د هغې لپاره الله رب العزت بعضې ورځې بعضې میاشتې او بعضې وختونه چې دی هغه خاص چې دی هغه وګرځي چې کوم کار د انسان نه پاتې شوی دی هغه کار ته د انسان چې دی هغه را واپس راوګرځي او د الله سره دغه تعلق او رابطه چې کومه کمزوري شوي ده هغه بیا برابر شي نو د ذوالحجې دې له الله رب العزت ډېر زیات فضیلت او غوروالی چې دی هغه ورکړی دی او د ټولو نه لوی فضیلت هغه دا دی چې ګوره قرآن مجید کې الله رب العزت د دې په دې اولو لسو ورځو باندې هغه قسم چې هغه وخوړلی دی د دې دا لس ورځې دې له بیا ډېر زیات فضیلت او غوروالی چې هغه دې ته حاصل دی او ګوره الله رب العزت چې په یو شي قسم خوري هغه د هغې د عظمت او د غوروالي د هغې دلیل او نښې چې دا د الله په نسبت باندې ډېر زیات غوره او فضیلت والی دی الله رب العزت فرمایي والفجر ولیال عشر زما دې قسم وي په سحر د لوی اختر باندې ولیال عشر او په لسو شپو باندې او بیا ټول مفسرین فرمایي د دغې لیال عشر د دې لسو شپو نه مراد هغه دا لس ورځې د ذوالحجې د اولنۍ 10 ورځې څنګه ده دغرنګې بل فضیلت الله رب العزت دا بیان کړی دی چې الله مو فرمایي دا ایام معلومات معلوم او ښکارا ورځې الله مو فرمایي یذکر الله فی ایام معلومات نو دغه د قرآن نه فضیلت دی او حدیثو کې پیغمبر علیه الصلاة والسلام ډېر فضیلت چې هغه بیان کړی دی جابر بن عبد الله رضی الله تعالی عنہ حدیث چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي افضل ایام الدنیا ایام العشر د دنیا پر ورځو کې د ټولو نه غوره او بهتره ورځې هغه دغه لس ورځې د ذوالحجې دي اولنۍ لس ورځې دومره لوی فضیلت او غوروالی دغرنګه حدیث د عبدالله بن عباس رضی الله عنهما پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله من هذه الايام یعنی ایام العشر چې هیڅ یو ورځ په ورځو کې په هغې کې عمل کول الله ته دومره محبوب او خوښ نه دي کوم چې په دې لس ورځو کې الله ته محبوب او خوښ دي یعنی په دې لس ورځو کې عمل کول دا د الله په نزد د نورو ټولو ورځو د هغې د عمل کولو نه د هغې نه غوره او بهتره دي په دې کې مونځ کول په دې کې صدقه او خیرات کول په دې کې هر نیک عمل کول دا د الله په نزد د نورو ورځو د عمل نه د عبادت کولو نه د هغې نه ډېرې بهتره او غوره دي تر دې پورې چې ګوره جهاد فی سبیل الله څومره لوی عمل چې الله مو فرمایي ولا تقولوا لمن يقتل فی سبیل الله اموات څوک چې د الله په لاره کې شهید شي هغه ته مړ چې دی هغه مه وایي صحابو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام نه تپوس وکړو یا رسول الله ولا الجهاد فی سبیل الله یعنې په دې ورځو کې عمل کول
دا د جهاد فی سبیل الله نه هم الله ته غوره او محبوب دي. پیغمبر علیه الصلاة والسلام درې پیرو فرمایل ولل جهاد فی سبیل الله، جهاد فی سبیل الله د الله په لاره کې جهاد کول دا په دې ورځو کې عمل کول دا د هغې نه هم الله ته غوره او محبوب دي دغه عمل کول. بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي الا رجل خرج بنفسه وماله فلم يرجع من ذلك بشيء، مگر د هغه سړي جهاد کول دا د دې ورځو د عمل نه الله ته زیات محبوب او غوره دي چې هغه خپل مال خپل نفس دواړه راواخلي د الله په لاره کې وځي او په خپله هم شهید شي او مال چې هم د الله په لاره کې ولګوي واپس را نشي، نو د عمل د دې ورځو د عمل نه الله ته زیات محبوب دي. نور د هیڅ عمل چې په نورو ورځو کې کوي هغه د دې ورځو د عمل نه الله ته زیات محبوب چې دی هغه نه دی. درېیم فضیلت ابو هريره رضی الله تعالی عنہ فرمایي د پیغمبر علیه الصلاة والسلام حدیث ما من ایام احب الى الله ان يتعبد له من هذه الايام، چې هیڅ یو ورځ په ورځو کې په هغې کې د الله ته عبادت کول دا دومره محبوب نه دي سوا د دې ورځو نه. په دې ورځو کې الله عبادت کول دا د الله په نزد د نورو ورځو د عبادت نه د هغې نه ډېر محبوب او غوره دي، د هغې برابر نه دي. او بیا پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنة، د دې 9 ورځو روزانه هر ورځ یوه روژه دا د یو کال د روژو د هغې برابر ده. وقیام لیلة منها بقیام سنة بقیام لیلة القدر، او د دې شپو په دې کې د هرې شپې عبادت کول دا د لیلة القدر شپې د عبادت کول د هغې سره برابر دي. درېیم فضیلت ګورئ دا 9 ورځې دي چې دي چې په دې کې یو ورځ د یوم عرفې ده. یوم عرفه هغه ورځ ده چې هغې د حدیث کې یوم المغفره د بخښنې ورځ چې هغه ویلې شوې ده. یوم العتق من النیران د جهنم نه د خلاصي ورځ چې هغه هغې ته ویلې شوې ده. که نور هیڅ فضیلت دی دغه یو فضیلت چې دی دا هم د هغې لپاره کافي او پوره و چې په دې کې دومره لویه ورځ چې هغه موجوده ده. دغه رنګې په دغې 10 ورځو کې یوم النحر د لوی اختر د قربانۍ ورځ، او حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اعظم الایام عند الله یوم النحر، په دغې ورځو کې په ټولو ورځو کې الله په نزد باندې غوره او محبوبه ورځ هغه د لوی اختر د قربانۍ ورځ. او اتم فضیلت دا دی چې ګوره علما فرمایي علامه ابن حجر رحمه الله فرمایي چې زما په نزد الله رب العزت چې دا ورځې غوره کړي دی او دې له فضیلت او غورهوالی ورکړی دی د هغې یوه وجه دا ده چې څومره لوی عبادتونه دي هغه الله رب العزت په دې 10 ورځو کې راغونډ کړي دي. بل هیڅ یو وخت داسې نشته چې په هغې کې دغه لوی عبادتونه چې دی هغه راغونډ کړی شي. لوی عبادتونه لکه مونځ کول، روژه نیول، صدقه او خیرات کول، دغه رنګې د هغې سره لوی عبادت هغه حج د بیت الله شریف، بیا د عرفې د ورځې عبادت کول، د هغې سره ایام التشریق د هغې تکبیرات ویل، ولې څومره وختونه چې دي د کال په هغې کې دغه ټول عبادتونه په یو ځای نشي راجمع کولی. تاسو وایئ د رمضان مبارک میاشت الله هغې له ډېر فضیلت او غورهوالی ورکړی دی. په هغې هم خلک ډېر عبادتونه کوي، مونځ کوي، ذکر و اذکار کوي، تراویح پکې کوي، روژې پکې نیسي، دغه ټول پکې کوي، لیکن قرباني چې دی هغه په هغې کې نشي کولی، حج چې دی هغه په هغې کې نشي کولی. دا 10 ورځې داسې دي چې الله رب العزت دا د دغې لویو اعمالو دپاره د هغې لپاره خاص کړي دي. د دې نه علاوه په نورو ورځو کې دغه ټول عبادتونه چې دی په یو ځای باندې نشي کولی. دغه د دې لوی فضیلت او غورهوالی دی. وګوره دغه 10 ورځې انتهایي د فضیلت او د غورهوالي ورځې دي، هر عمل پکې الله ته محبوب دی. دغه ورځې را روانې دي، 4 ورځې به یا به 5 ورځې، د هغې د راتللو نه مخکې مونږ او تاسو له څه کول پکار دي. ځکه د دغې ورځو د راتللو مثال هغه د میلمه د راتللو مثال دی. دا میلمه دی، نو میلمه چې راځي کور ته خلک د هغه استقبال کوي، کور کې مشران زنانه اکثر وایي دا کور چې دی پاک کوي، صفایي وکړي. د دغې میلمه د راتلو خلک چې دی هغه تیاری کوي. نو دغه میلمنې 10 ورځې را روانې دي، مونږ او تاسو له د هغې استقبال څنګه کول پکار دي. نو ټول نه اول پکار مونږ او تاسو له دا ده چې مونږ الله ته توبه وباسو چې د دغې 10 ورځو په راتللو سره مونږ یو نوې زندګي چې د هغه شروع کړو. ځکه الله نو فرمایي وتوبو
الى الله جميعا ايها المؤمنون اے مؤمنانو ټول پټولا ټول چې هغه الله ته توبه چې هغه وباسي او دویم دا چې دغه لس ورځو دراتلو نه مخکې مونږ په دغه لس ورځو کې په کلکه ارادې سره په مضبوط عزم سره په دغه کې د عبادت کولو د هغې قصد او اراده چې د هغه وکړو ځکه څه پته لګي چې راتلونکي کال مونږ هغې ته رسو که نه رسو هېچا سره دغه ګارنټي نشته دې ته هم د رسېدو د هغې د چا سره ګارنټي چې د هغه نشي زه به دې ته رسم او که نه رسم نو دغه موقع چې د هغه غنیمت وګڼو د هغې دپاره د مخکې نه ځان چې د هغه تیار کړو چې دغه لس ورځې به راځي په دې کې به زه په کلکه باندې د الله عبادت چې د هغه ځکه الله فرمایي والذین جاهدوا فینا لنهدینهم سبلنا هغه خلک چې هغه زمونږ په لاره کې زمونږ د دین په لاره کې کوشش کوي لنهدینهم سبلنا هغوی ته به مونږ د جنت او د هدایت لارې چې د هغه وښیو په هغې باندې به روان او دریم چې دغه لس ورځو د راتلو نه مخکې مونږ ټول معاصي او ګناهونه چې د هغه پرېږدو ځکه الله رب العزت فرمایي ان عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها 4 حرم چې الله رب العزت د ځمکې او د اسمانونو د پیدایش نه 12 میاشتې د کال چې هغه پیدا کړي دي خو 4 میاشتې په دې کې د عزت او د احترام دي درې دا ذوالقعدې محرم او بیا د سفر د خالي د سفر میاشتې ورته موږ او تاسو وایو او یو څلورمه د زبرګې میاشت علماء فرمایي فلا تظلموا فيهن انفسكم په دغې میاشتو کې په ځان باندې ظلم چې دی هغه مه او ظلم علما فرمایي په کولو د ګناهونو سره د الله د احکاماتو په ماتولو سره هغه په ځان باندې ظلم کول دي چې ټول هغه د ګناهونو د پرېښودلو د هغې کلکه اراده چې دا وکړو ځکه تر څو پورې انسان ګناه پرېښودی دی د نیک عمل کوي دغه نیک عمل دله فایده چې دی هغه ورکوي ډېر لوی نیک عمل کوي خو چې د مخکې نه هغه ګندی ده په ګناهونو سره د هغه له څه فایده چې هغه نه ورکوي د دې مثال به داسې ګوره یو سړی دی په ځان باندې اوشان مثال په ډول لګولي دی او ځان یې مکمل ګنده کړی او دی لګیا دی د ځان باندې د عطر بوتلې چې دی هغه اړی دغه عطر د هغې خوشبویي سره ظاهرېږي تر څو پورې چې د خپلې لامبلې نه د ځان نه دغه ګندګي چې د هغه پاکه کړې دی چې کله دغه ګندګي د ځان نه پاک بیا که معمولي عطر هم لګوي هغه به د ده نه بهترینه خوشبو چې د هغه ته خېږي نو درېیم کار دغه چې دغې ورځو د راتللو نه مخکې ټول چې دی هغه د ګناهونو د پرېښودلو د هغې اراده چې د هغه وکړي چې د انسان د مرګ او د ژوند هېڅ پته چې د هغه نه لګي او څلورمه خبره ده حدیث کې راځي ام سلمه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي اذا دخل العشر واراد بعضكم ان يضحي فلا يأخذ من شعره ولا بشره شيئا کله چې د ذوالحجې دا لس ورځې شروع شي یعنې د ذوالحجې د لوی اختر میاشتې له هغه شروع شي او په تاسو کې څوک د قربانۍ کولو د هغې اراده لري نو هغه د خپل نوکونه او خپل ویښته د هغې نه څه شی نه اخلي څلورم حکم دغه چې د هغې په شروع کېدلو سره بیا نوکونه پرې کول او یا ویښته پرې کول هغه نه کوي خو دا حکم د هغه چا لپاره دی چې څوک قرباني کېدلو پیغمبر علیه السلام فرمایي اذا اراد احدکم ان یضحي چې څوک د قربانۍ کولو اراده چې د هغه لري او چې څوک د قربانۍ اراده نه لري قرباني کوي نو قرباني برابره خبره ده که واجب قرباني یو سړی کوي یا نفل کوي خو چې د قربانۍ کولو اراده یې ده نو هغه لپاره پکار دغه ده چې د دې میاشتې په ختمېدلو نه مخکې هغه خپل نوکونه خپل سنت ویښته وغیره چې هغه برابر کړي چې دغه نهه لس ورځې هغه بیا ویښته یا نوکونه چې هغه نه واړه کړي او دا مستحب عمل دی که یو سړی وکړي ګناهګاري کې بینو د پیغمبر علیه الصلاة والسلام سنت دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي یو سړی قرباني نه کوي هغه په دغه نهه ورځو کې هم ویښته چې واړه کولی شي نوکونه چې هغه واړه کولی شي او بیا دغه لس ورځې چې راشي په دې کې دنده کم عمل کول چې هغه پکار دي دا خو د لس ورځو د راتللو نه مخکې اعمال چې دغه لس ورځې داخل شي او راشي په یو انسان باندې الله راولي دغه موقع ولا الله ورکړي نو په دې کې څه کول پکار دي نو ټولو نه اول په دغې نهه ورځو کې د روژې د نیولو د هغې کوشش پکار دي ځکه مخکې حدیث مونږ بیان کوو ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي یعدل صیام کل یوم منها بصیام سنه
د دې د هرې ورځې روژه دا د یو کال د روژو سره د هغې سره برابر ده. او حدیث کې راځي 4 څیزونه داسې وو چې پیغمبر علیه الصلاة والسلام چېرته هم هغه نه دي پرېښودي نه به یې پرېښود. یو د عاشورې د ورځې روژه، یو د ذوالحجې د دې 10 ورځو اولنۍ د دې روژې، او د هغې سره د هرې میاشتې 3 روژې کمې ایام بیض چې ورته ویلی کېږي، او 4م د سحر سنت پیغمبر علیه الصلاة والسلام وایي چېرته هم دا نه دي پرېښودي. نو ګوره دغه 9 ورځې روژه نیول دا د 10 کالو د روژې برابر دي، ځکه خاص کر د عرفې روژه د هغه د 2 کالو د روژې برابر دی. کوشش دغه پکار دی غوره او اعلی درجه خو دا ده چې یو انسان دغه 9 واړه روژې چې دی هغه ونیسي. خو که یو سړی 9 واړه نشي نیوی پکار ده دویمه درجه داره چې یوه ورځ روژه او یوه ورځ بوزه کړي، 5 روژې چې کم از کم ونیسي. که دغه هم نشي کولی نو چې څومره وس او طاقت یې څومره روژې چې دی هغه نیولی شي هغه ونیسي، ځکه هره روژه د یو کال د روژو د هغې برابر دی. او دویم په دغې 9 شپو کې عبادت کوو، ځکه د هرې شپې عبادت پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي دا د لیلة القدر د شپې د عبادت د هغې برابر دی، د هغې مقدار دی نه د هغې برابر دی پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي. نو ډېر زیات په زیات یو سړی دغه نه شي په کم از کم پکار ده چې دغه 10 ورځې سهار او ماسپښین لمونځ چې دی هغه په جمع سره وکړي. او درېیمه خبره ده چې په دې ورځو کې نفلي لمونځ چې دی هغه زیات کوو، ځکه فرض لمونځ خو د مسلمان شان دی چې هغه به خامخا کوي، خو نفلي لمونځونه هغه زیات کوو، ځکه حدیث کې راځي الله رب العزت په خپله باندې فرمایي چې زما بنده په نفلونو باندې ما د ځان نږدې کوي حتی احبه تر دې پورې چې د هغه سره محبت چې دی هغه شروع کړو. نو نفلي لمونځ په هر وخت کې د الله د نږدېکت د هغې ذریعه ده، خو په دې ورځو کې بیا الله ته ډېر زیات خوښ دی، ډېر زیات الله ته غوره او نږدې دي. د دې وجه نه پکار دغه ده چې په دغې ورځو کې زیات د نفلي لمونځ کولو د هغې کوشش چې دی هغه وکړو، او د هغې سره صدقه او خیرات کوو. صدقه په عام ورځو کې هم انسان کوي، الله قبلوي، الله په ډېر څه ورکوي، لیکن په دې ورځو کې صدقه او خیرات کول دا د نورو ورځو د صدقې او د خیرات کولو نه د هغې نه ډېر زیات بهتر او غوره دي. دا هغه دې ورځو ثواب او فضیلت ته چې هغې ته نه رسي. او د هغې سره 5مه خبره په دې ورځو کې د الله ذکر کړو، الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله، دا ډېر زیات وایي، ځکه حدیث کې راځي پیغمبر علیه الصلاة والسلام فرمایي چې په دې ورځو کې الله ته عمل کول دا د نورو ورځو د عمل کولو نه ډېر زیات محبوب دي. فاکثروا فیهن التهلیل والتحمید والتکبیر. تاسو په دې ورځو کې الحمدلله، لا اله الا الله، الله اکبر، سبحان الله دا ډېر زیات وایي، او دومره زیات ګوره حدیثو کې راځي عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عنه، دغه رنګه ابو هريره رضی الله تعالی عنه هغه به بازار ته وتل، مارکیټونو ته به وتل او تکبیر به په زور سره وي د پاره دي چې نورو خلکو ته پته ولګي. دغه سنت طریقه ده، لیکن دغه سنت طریقه نن زموږ او تاسو نه د هغې نه پاتې ده، چا دې پته هم نه چې څومره کېدی شي چې انسان او ګوره ذکر یو داسې څیز دی چې نه د انسان ټایم خرابوي، نه به څه تکلیف او مشقت شته، نه یو سړی د یو کار نه مشغوله کوي، بس په خپل کار کې هم مشغوله اوسه او د هغې سره د الله ذکر چې دی هغه هم نو ذکر په عام ورځو کې هم کېږي، خو په دې ورځو کې ذکر کول د هغې فضیلت او غوروالی د عام ورځو د هغې نه ډېر زیات سیوا دي. او بیا بل کار ټولو نه اوچت کار په دې ورځو کې چې هغه په 10مه ورځ باندې کېږي هغه قرباني دی. قرباني د هغې فضیلت سره حکمت سره هغه به بیا آینده جمعه انشاءالله که ژوند بیان به خو قرباني فرض او واجب په چا باندې قرباني کول لازم او ضروري دي، په چا باندې نشته. وګوره یاد ساتئ قرباني په هر مسلمان عاقل بالغ چې صاحب د نصاب وي، مالک د نصاب وي، په هغه باندې واجب او ضروري ده. اوس نصاب څه څیز دی؟ نو ګوره کم سړي باندې چې زکات واجب دی په ده باندې قرباني واجب او واجب دی، خو کم سړي باندې زکات نه دی واجب په هغه باندې قرباني په هغه صورت کې واجب ده چې دی صاحب د نصاب وي، مالک د نصاب وي. نصاب 52 تولی سپین زر، 2.50 تولی سپین زر چې کم سړي سره دومره ملکیت موجود دی، سپین زر ضروري نه دی ګورئ، دومره ملکیت او دومره مال ورسره دی د ضرورت نه سیوا په ده باندې قرباني کول واجب دي.
پرونه رات د هغې نه تقریبا 55,000 55,000 روپۍ چې هغه جوړې دي نو یو سړي سره 55,000 روپو د هغې مال د هغې ملکیت د خپل ضرورت نه سیوا دی ګوره ضرورت څه ته ویلی کېږي ضرورت هر هغه څیز چې هغې باندې د انسان جان او د هغه عزت محفوظ کېږي دغه په ضرورت کې داخل دي لکه انسان خوراک څښاک د هغه کپړې دغه کاروباري خلک چې کوم د هغو د کاروبار څیزونه کم څیز باندې دی کاروبار کوي کم مشینان وغیره دي دا د ضرورت څیزونه دي د دې نه علاوه څومره څیزونه چې دا د ضرورت نه سیوا دي بیا په دې کې زموږ زنانه چې هغه ډېره کوتاهي کوي ګوره د زنانه د زکات جدا نصاب دی د زنانه سره سره زرې هغه ولي مې تولې سونه دي صرف چې سره زرې په اله به زکات تحقیقي پیسو د هغې خپل نصاب دی خو د قربانۍ او د سرسایې د هغې نصاب چې دی هغه جدا دی ګوره علما فرمایي د یوې زنانه سره یوه توله سره زر دي په نن سبا وخت د هغې سره د هغې نه علاوه 1000 روپۍ نغدي دي 1000 روپۍ په دې باندې هم قرباني کول واجب دي ځکه نن سبا د سرو توله په سلباسه به 1 लाख روپۍ ده او د قربانۍ نصاب هغه 55,000 روپۍ شو دغه رنګ یو زنانه ده د هغې سره یوه توله سره زر دي خو په کور کې د ضرورت نه زیات سامان چې هغه موجود دی ضرورت نه زیات سامان چې کم د کور د ډول او د ښایست دپاره چې دغه په المعروف کې او په شوکیسونو کې اسې بالکل پروت کال پې تېر شي او هغه استعمالېږي نه علما فرمایي دغه د ضرورت نه زیات یا ولا د سره په ژوند کې د استعمالولو د هغې ضرورت چې د هغه راپېښېږي پرې څیزونه زموږ په کورونو کې دي د ښایست دپاره او د زیب و زینت دپاره هغې ښودی شوي دغه د ضرورت نه زیات نو که یو څیز ورسره مو 50 روپۍ دې هم جوړې دی په دغې زنانه باندې قرباني کول چې هغه واجب دي دغه رنګې په کور کې څومره کسان د هر سړی که صاحب د نصاب دی په جیب کې ورسره خپل ملکیت خپلې پیسې مثال په طور نن سبا 55,000 روپۍ ورسره وي په ده باندې قرباني کول چې هغه واجب دي په دا په کور کې څوک دنده شریکي بعضې کورونو کې داسې 4-5 رونه لیکن هر رور د څه ګټې هغه راوړي په کور کې مور له ورکوي یا پلار له ورکوي د ټولو دغه اجتماعي د خپله ورسره ذاتي ورسره څه نه ورکوي په دغې صورت کې په ده باندې قرباني چې هغه بیانې شي دغه پلار یا مور چې هر څه هغه په قرباني کې په هغې باندې واجب دی خو دا غله چې خپل ذاتي ورسره سلیږي یو سړي سره خپل ذاتي ملکیت موجود دی په هغه باندې قرباني کول چې هغه واجب دي دغه یو څو خبرې انشاءالله نور مسائل نور فضایل هغه به انشاءالله ګډون او ترجمه کې بیان کوو آخر دعوانا الحمدلله رب العالمین آمين الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وأصحابه أجمعين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين الله بحال رحمك کمزوري الله خطا کار نفس او شیطان را سره زموږ واړولو پټو ښکاره قصدن خطا ګناهونه معاف کړي الله څوک بیماران دي کورونو کې هسپتالونو کې د خپل عبادت لپاره د شفا کامله عاجله مستمره ورکړي څوک په مصیبت او پریشانۍ کې دي الله د هغې نجات او خلاصي ورکړي الله په دې حاضره جمع کې د چا د څه حاجت دي ته معلوم دي الله خپل غیب خزانه پوره کړي الله کوم کورونو کې بې اتفاقیانې جنګ جګړې الله په مینه محبت باندې بدل کړي